علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور کیسهخوانۍ کې چې کومه دماکه شوې وه په هغه دماکه کې ډېر زیات خلک مړه شوي دوستانو دغه دماکه کوونکی د کوم ځای نه راغلی او دغه دماکه کوونکي اصل مقصد څه و چې دوی په دې جومات باندې حمله کړې وه ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریک دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي پېښور کیسهخوانۍ کې په جمعې په جمع کې په جومات کې دماکه شوې وه چې په هغه دماکه کې ماشومان بوډاګان ځوانان ډېر په بد حال باندې مړه شوي وو دوستانو دغه دماکه کوونکي په چینچۍ کې راغلی و درې کسان وو هغه یو کس دماکه کړې ده خودکش حمله یې کړې ده او هغه الوتې دی دوه کسان تښتېدلي دي او دوستانو د دې ذمهواري داعش ملک اخیستې ده داعش وایي چې دا قاتلانه حمله یعنې دا خودکش حمله مونږ کړې ده دوستانو تر اوسه پورې زموږ په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې داعش دماکي کوي خودکش حملې کوي خو تر اوسه پورې د داعش مخنیوی چا نه دی کړی آخر دا داعش د کومه نښه راغلی دی دا داعش اصل مقصد څه دی چې په دې جومات باندې ال کال نه دوه کاله نه درې کاله بعد خو خامخا په دغه جومات باندې دماکه کوي په دغه جومات باندې فایرنګ کوي دوستانو یو دغه جومات مخې ته سیکیورټي ګارد ولاړ و چې کله دغه سیکیورټي ګارد ولګېدو د سیکیورټي ګارد خپله وسله وغورځوله او وتښتېدو بیا هغه وسله هغه طالبانو یعنې هغه داعشیانو استعمال کړله او هغه داعشیانو په دغه وسله باندې داسې قسمه کارنامې وکړلې چې هغه خلک یې ډېر په بد حال باندې شهیدان کړل دوستانو مونږ ته پکار دي چې مونږ د دغه داعش مخنیوی وکړو او مونږ راوځو او دوی ته وښایو چې مونږ ټول یو یو دوستانو مونږ چې کله یو شوي نه وو هغه پورې دا داعش په مونږ باندې حملې نشي بندولی د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام